چې قیامت سو وخت کې برپا شي دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علما وایي چې د منځ وخت څو وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعن بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا زمکه چې دا بخپل دفاعن ټول بهر راو غورځي او ځان به صفا کی. زمکه کې چې صد دفاعن دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بهر راو غورځي. روایاتو کې راځي چې سو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته. زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بل ډله برا پاسی چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روزي. یا الله دا څوک دي؟ و بدا هغه خلق دی چې په دې خولای چرته حلال نه و خوړلی او دې خېټې ته حلال نه وتلی. د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره بدر ته هغه خلق هم ښکارا نشي. هغه خلق
چا 15,000 تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناست زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مون کو اغوی لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کو اغوی لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږه کو اغوی لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلقم نه دي په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي زه دا تپوس کولی شم چې لکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده دا دې کم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاری راله دا دې کم ځای نه پخ کړې ده زه دا تپوس کولی شم نو عرض میں داو عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخکړی به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې یا الله دا سوق و بدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کولو نو چې کم خلق د دنیا په روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې په دې خله به دوه مسلمانان جنگول په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خله کنستو دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړه د به تماشا کوله نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړي دا نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی دا زمونږ ډیوټي ده نو دا قسم خلق بم
په قیامت کې د قبر نه را پاسي. عزیزانو یو بل ډله برا پاسي چې د هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دی، هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی، هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ. تاسو خو د خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به وران او نامه بجای وه. نو چا مالکه ته ډېره تنګه شوه نو هر وخت به ورته فټیمون حالت فټیمون حالت فټیمون حالت، آخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي. په فټیمو حالت بجای نه شرمیږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی، د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کې نه پرتګیستلی او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وې دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه او شوي چې تاسو دې جمعه ترازی او بو پکې نه ها سو جمعه او شوي اندازہ وکړه د بجلیګر مولا په جمعات کې درې جمعه او شوي چې وبني خلق بیا د سمونځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچولې شي ها نو چې د ما جمعات سره دال ده نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څخه د خزم خدای مل شه د خزو د لونم خدای مل شه کپرانا ورځ استاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلارا کړتو نه کې زمونږ باچایی دا نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو لونه براټینګ نه کوي لونه دا زړې خزم دی دا به درته وی چې زا چی چړه طلاق مې کړې دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپل پچاکو وهي نو زخم په خپل سټا او د ځان علاج په خپل کوا نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمینانی د زړه بې چینی الله دې امان راکړي دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټه اس ډی او ورته ناراضي او ورسیر ورته ناراضي ملک وبوړي
دانن درې سلور جمعې وشوي د بالا مانای ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته ها د کار نو اس ډي اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون میں یو انجینیر ته ټلیفون وکړم مالا لنډه پروډم کندې کنستی دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ ا د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپک تختې نشته نو ډېرې ښې دي ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړی ته وایا چې دا ناله وایا کا دروغه ته وایا دلکه د علاقه وایا کا ماشکی ته وایا کا د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه لی 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسانی 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولې دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبره چې دا د بی ډي سیستم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې ده ا د کونسلر پر کټه ده زمونږ د باغوانانو ډېرې اپریټران چې دي دو ورځې نه ایو سبزی والا د غراشي ماشين چالو چې ټیوبویل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباہ او برباد شه تا چره اچانک چې کړی دي د اپریټران چې په ډیوټي موجود شته کني نو په ډیوټي چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپل خېټې درک پسې نه ګرځي اسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلې دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ اسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلې دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلې ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو ساروی بل ساروی ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلې بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی
دا خو بهاله کیږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړی تور کی او ورشه کمیټه تا او دا غټ غټ روبا سي راوي باسي او د سرمنې خمچین در سرای او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېګا دا غوګونه په دومره و پرسه چې ته دې د پاره چې ته بناستې د تار پیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوسې اوبه راوړې پرشي کده چاودس نه نه شرمېدل عمل ګورئ کې نه سو یریدې خدای موال دا علاقه وانه دا ډکی او په کورونو وراوړي الکه دا وانه دا کوي ورشي اسی داسې بلچه کې راوړي په دې غاړه کې هغه بیا سکوري نه چې کې بیا چې وچی بیا وانه ته ورغړي بیا واورا کټکولیان برتی دي تنخواه اغسته کیږي او په موقع کټکولیشتا نه ټول ملک دا سے فراډ او دوکا دا ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک بسرا ټینګيږي دا ملک بس ټینګي چې کوم ملک د بېایمانه او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک بسرا ټینګي ملک خو به هغه را ټینګيږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپل ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداری نشته ابل ورځ راته چاوي و چې مولانا صاحب ایمانداری د ملک نوال وتا دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندۍ لري مال دغه له خدای د ټولو نه مخکې مرض راوي د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی موده نه را روان دی سحر رانه یو سړی تپوس کړو چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وای یوم په عربی کې ورځ ته وای او دین چې ده په عربی کې جزا ته وای دغه ورځ ته یوم الدین ولوای زکه چې دا ورځ د جزا ده ار سړی ته به په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه دې ورځ ته یوم الدین وای عزیزانو بل خبره باس نن پکې داده چې په دغه ورځ باندې با دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وی چې حساب به کله شروع کی په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر
او دا خلق چې ده دا به په ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا به داو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم تلاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو. علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان را. دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام تبور شي. ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمونږ شپارس وکړه. او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم عدولی کړي و. الله را تویلیو چې فلا تقربا هذه الشجره، دی بوټي ته ور نږدې کې او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته و. دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکي هم د یو ټکی د وجه د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي. نن ستا په ملک کې لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي، لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پی بخي. لکها مسلمانانو دا عقیده ده. بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کم کار نشي کوله نو دا پیر کوله. په دې قهر دنیا گرفتار ده. یو عجیبه درته وای د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې ډمې ګډي
نامه په د عرس خي چې دا د زیارت عرس ته نو 3 ورځې په هغه زیارت باندې ډمې غړي نامه په د عرس خي او 3 ورځې ډمان او قوالیان ناشتي په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناشتي او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناشتي نو ار یو ورزیا پیر ته سجده وکي او هغه پیسې ورکي او بیا چې کوم ده اډم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي دا اورېدو خبره درته نه کوم زار کار ما په خپل لیدلې کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې سکي نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی ما ته معلوم دي چې هلته سکي کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی ما ته پته ده کله انګريزانو د ګلجی تپوس را نه وکي نو ما د انګريزانو تقریرونه په ګلجو کې اوریدلې دي ما ته پته ده دغه پیرانو مجلسونو ته زتلې ز پکې ناشته او دا منظرونه ما پسترګو لیدلې دي اندازه وکړئ چې دوپړای او باجی پیغمبر دې ته مزامیر او شیطان ویلي دي دا د شیطان سرود دی او یو قبر ته ولی او بزرگ و او داغه په قبر باندې د ډمان کینولې دي او دوپړای او باجی پیغه کې او دا قوم زرګونه ورته ناست زرګونه قوم سکه خزي ورته ناست دا لچره خزي بوتل غریبان په دې رنگ کې خزي چې د لچرتوب تبوزي د معتبرو د خزو خو حال موای هغه تاسو ته پتا نن را تسار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلیږي او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربندې خزي چلی نو ماوي چې زه سوکم ما زه سوکم دا زما کار دی زه خو به تقریر کې وایم د مورمړو پلار مړو ته بیا زما تقریر کده سی ای ډی پر ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپی لاړ شي نو دې حکومت کې داسې سړی شته چې فورن په باندې ایکشن والی او په خپل د یو عوامي سړی په شکل کې سینما تلاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فورن هغه سینما سیل کی سیل نه بلډوزر ورترا ولی او پیاواره کدا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وې او په دې ملک چرته د انسانيت حکومت وې نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وای چې تاسو هم د پیپل پارټای سره مرګري یې او د پیپل پارټای حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره زکه مرګري وجه درته وای ما په بجلیګر کې د جمعې مونږ کولو هغه افسرانو وای چې دلته مونږ د مونږ بندو دا سرکاري زید او د بار خلق دې زې ترازی مالموز بسنګ بندې بجلیګر خلکو ته مې وای چې څنګه چل کوي ویلې ځان په وجنو لکه استاد ته جمعات کې زوې ما چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان په وجنو وجنې په ها نه ټول وای
اوسم د دې گیټ له بار او باسم او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغه سره کوتا کی وي کستا سولاره معلومه شوي چې په کومه لار منډه کړي نو زما په دا مخ تو کوي ما ستاسو په هر رنگ تماشې کړي دي په هر رنگ دا سه یو ځل راته په جلوس کې وې ویل مولانا سه ورزو په دې ګورنمنت هاوس مال لکه ساړه خوري ویل نه خو چې په دې پل وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکې ولیدې ما تا مرګرو وی چې ټینګې غم دي پولیس سره ډېر لګروستو ګوره چې روستو مې کته یې څوکم نو اسیم تاسو دا شیخان میخانی تاسو به د خپل منډې په دغه کوڅه وګورئ لارې بدر نه غلطي ما پار رنگ په دې قوم تجربه کړې پار رنگ نو ما ته وی چې نه څنګه به بند ایران ما غ جرنیل ته ویل چې نه به بندو ویل نه بندوي مال نه ویل سبا بزر اعظم سبا لراله د بجلیګر سلور نیم سو کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخت او پلاس کې او په وردای کې لخت داسې او خزولا ویل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے او بار فوجی غارت ودرول او چې ټول خلکو د فوجي غارت توکت ټول دی خو درې چې نه دی کېده پکار زی आवाज ولار پاتې شو جرنیل مال لخت او خذل مولانا صاحب ابھی التزر عالم ماغی سره ودرې مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے تاسو خیال راغی نو خبر دادا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا پوه شوي مونږ هم کا نور سني تعویز ماویز لا او دم مملا ورمرګری چې ډېر خدای چې د قوم منلې ده بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی بندي او ک بمبې ماتي ډېر خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار دی الہ خوان کړي دی خوان یو را منډي وي جی چیک سره ډېر شکر تاک وی اشناله پند ورکا چې پند نه د شګې پند ور په سر کچ ور میږي مات تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي رنگ به درته خیر زه خو عمرم تیر دی مړ به یا به ژوندی ما او درته به وښیم او د قبر نه به آواز نشم کولی چې مزه یې وه بیا دام درته وایم چې دا مو وایئ چې مونږ خو پلانې غلط کار نه دی کړی د الله قهر او عذاب چې راشي په دې بالا ماڼۍ چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جمعات ته ما وړه دا आवाज کوي جمعات د ټولو نه مخکې ورانه په د موسی علی السلام په قوم چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو موسی علیہ السلام ویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي ویلی دوی دی غلط تا کتاو منی کولی نا دوی ورطا کتا نو چی عذاب راشی مولا و سپینگیره و میا و باچا با پکی نگوری ټول بے دمخی بس نو دا آخر زمانے سیلاب
او افت چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او به ګورئ چې تاسو سره څه کیږي. نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګوره، هر فیصله غلط ده. آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه، او شپه ورځ په ډمانو کې ناست دا برازي او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل ده؟ بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشی چې تراشه زمون شپارس خدای توکا. نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله، ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ. قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي. طوفان پراغه او ټول قوم می تباہ شو. نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي. نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې ده هغه به انکار وکړي. دا قوم به بیا ابراهیم علیہ السلام تراش هغه به انکار وکړي. موسی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو باندې به دا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو. آخری کې به دا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل. مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې ده او د قیامت په ورځ به روبا سم او خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه ده استعمال کړي اوسه درته وایم. الله به وی وای څه وای وای بداویم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا. نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوتا کې داو زه به جنت ته لېږم. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی. نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی. اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به چې په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تللې کیږي به په څه شکل دا د چې د نن نه نواتو نو د عین نه لاندې اخپداسي میټاو کړه. نو چې عین نه لاندې د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې د نن نه نواتو بادشاہ ورته وی چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وی چې ما څه لیکلي وی تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه زما شیرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دی لیکلي. وی بادشاہ سلامت د سره من غواړم ته په خپل دا شعر لګو ګوره. نو د خدای عین نه لاندې خپوالی و حمزه ته جوړ کړو نو د زاعن زاء جوړ کړو زاعن زاء
چې بادشاہ وکته نو هغه عین نو امزاو نو معنا دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند وکړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوند کو عامل د سرو زرو د خالصه په غاړه کې بادشاہ ورکړي 10,000 روپے د انعام تاسو خیال راغی عقل دې حد ته رسیدلی عین بو یا لاندې خپه والا زاع معنا ضایع کېدل فضل کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل به یو بادشاہ دې عقل دې بادشاہ دې مئے والا چارا وړ مئے چې مئے والا راوړو نو څه چل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکې لکه 15,000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15,000 روپے په یو مئی ورکې ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی یو مئی راوړو ته 15,000 روپے نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کې دا میانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې ته پښتنه او کدي مېګر نه چې دا مې نر دې کا خزره کدو ویلې چې نر دې نو مونږ به وایو چې مونږ ته خزه مې په کارو 15,000 روپے واپس او کدو ویلې چې خزه ده نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مې په کارو 15,000 روپے واپس بس پدې چل به 1 روپے واپس وال بادشاہ ول ډېر خلا چا سړی را واپس کو هغه ورته چې لکه دستا مې نرو که خزا وا ویجی دا زما مې چې دا نرو نه خزا وا دا نر خزیو بادشاہ خزه ته وکتل ویلو سوال ورکې ویل 15,000 روپے نام نور تاسو خیال را عقل دې حد ته رسیدلی کما اوس پیمان وای پیمان وای چې تاسو دلته د جمعې منځو او دی جمعات نه باروزه یو څوک درنه تپوسو کی چې دا د جمعې منځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ته یاره کدا تاسو له درځیم زد به د سړی زوی قدام ده چې تاسو د دې جمعې منځ کو نو د جمعې منځ کې دا جمعې منځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تپوس چاو کو چې دا د ماسپخین خو اصل 3 رکعات فرض دي دا د جمعې 2 ولی د جمعې 2 ولی کدا تپوس درنه دل تبار چاو کو تاسو نه ده نو د عربو عقل دې حد ته رسیدلی او سره د دومره اوچته عقل او د دومره اوچته فهم او د دومره اوچته کمال قران ورته اعلان وکړ قران اعلان وکړ چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله کتا سو په شک کې ای چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانای چې دا د خدای کلام نه دی که په دې شک کې ای نو فاتو بسوره من مثله یو صورت د پشان پیدا کړي نو تاسو پرشتیا یې ان اعطیناک الکوثر دا په ټول قران کې وړو کې صورت دی د دې عمر یو وړو کې صورت هم جوړ کړي د دې پشان نو تاسو په سچ یې او دا قران چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کې خو او وی منلا چې د دې کلام جواب نشته نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو د دومره عقل سره هغوی بیا اسلام راوړو نو دا نن قرآن او حدیث چې تا سره بالکل کمپلیټ هغه سي محفوظ دی چې څنګه نازل شوه
او څنګه ویلې شوی دی دا د دومره اوچت عقل برکت ته به څه ستا عقل بسي بیا په پاکستان کې عقل لټه پاکستان قوم کې که عقل وې د دې قوم وګوره هر فیصله غلط هر انتخاب غلط دی ہر تجویز غلط ہے بس ملک دے نن اخبار کی په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې خزه چې دا د ملک وزیر بادشاہ او مشره وزیره جوړې دی الک عاصم شوی دا مونږ منلې ده فتوی سکوي په خبرګو سترګو وړاندې شي د فتوو ضرورت څه دی یو ښځه چې واده شوه د میړه پوزه یې نه وای ښځه ورته ویل بې پوزې له یې ورکړې ویل خورې دا بونجې چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزې چې نو مونږ دا بونجی په سرو زرو پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي خدای پوهېږه قوم پوهېږه فیصلې پوهېږه زموږ څه کار دی ورته فتوی چې ملا ورکوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولې ورکوي هغه هم د یو مستقل دنیا پیر دی خلک لاسونه سپوي دا د بت پرست زامن دا د مشرک زامن چې دي ته ورته ووایه چې خدای پاک بیگا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول وایي بخا او که ورته وایه چې پلاني ملنګ چې دی بیگا د اسمان نه ګلونه سبحان الله دا هغه د مشرک او د پلیت زامن کوي خدای دا کار کړی دی پړې نه لګي او کوي پیر صاحب دا کارو کا پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچي ټوله شپه پوسکای اچي دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قران کا په دی اخرم اندام سړی چې داسې پروتي یو لاسي دی خوای یو دی خوای یو خپې دی خوای دی ملای پزمکه نو اندام خو پروتي کا دا به ضمیر خو قران دا ته هم چې زما پیر بیگا اندام پروت تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې چرته دا قومي یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نوې دا ثابته ده چې خزه سربرای مملکت جوړې دی شي قرآن او حدیث نه ثابته په خبر ګوړاند شي قرآن کې کم ځای کې قرآن کې کم ځای دی د موږ سب خره چلولې دي موږ قرآن نه دی ویلی و یو کار دی شوی دی نو هر سړی خپلې نمبرې جوړوي هغه بیانونه به ورکوي چې زما نمبر جوړ شي ګوره که څه یې راکړه ګوره که څه یې راکړه او بس غلی کښېنئ د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلیږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلق په زلزلو په جازونو غرزیدو تبا کولی شي خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به رانیسي او رانیولي یې ان شاء الله خلاصېږئ به نه او نه به تختیدی شي غلی کښېنئ په ارام که ملا دی ځان له په قهر اخته دی که پیر دی ځان له په قهر اخته دی بھئی د خدای خاطر وکړئ د رسول خاطر وکړئ لږ سړیتوب خو زده کوئ خیر دا ملک دی اخبار دی سبا که ما پورې دا لکۍ چاره وتړلم اخبار کې به ورکړي زه دې وام ټوپونه بیا کړ خبر به هم نه خیر دې ملک سے گرفت پکار
پکار دا دی چې کوم بیان اخبار کې راځي چې داغه بیان ورکون کی دسخط ور سره خرستا انفارمیشن محکمه څه لپاره سنسر خو کې چې د حکومت خلاف کوم شی پکې راځي نو هغه سنسر کیږي او دې لپاره سنسر نشته چې هلکه دا بیان چا ور کړی دی د دې ذمہوار سړی څوک دی نو عرض مې دا و عزیزانو چې اوس مونږه د کومې زمانې خبرې کوو لګیا یو سورله سوا کال رستو تلی اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن غوندے قانون پہ یو ملک پروت وی او داغا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندھی کی گی اگا ملک دلانت قابل دے کر دے واخر دعوانا